دنیا لګیا د زمونږ استادو د قرآن او زمونږ استادو د دین سپکاوی او ګستاخي کوي، بې ادبي کوي، بې احترامي کوي. خو راځئ نن لږ په هغې باندې نظر اچو چې دوی کوم معبودان د ځان دپاره په خپل لاسونو جوړ کړي دي، د هغې حالت زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درښایم. دغه ویډیو به ډېره زیاته شیر کوئ او د ثواب په نیت باندې به شیر کوئ او په خپل اسلام او مسلمانۍ دین اسلام باندې به ډېر شکرونه وباسئ. راځئ اول نمبر کې د دې ګورو، دوی چې کوم معبود د ځان دپاره ټاکلی دی په هغه باندې چې اور ولګېږي نو د هغه دومره طاقت نشته چې د خپل اور د خپل ځان نه مړ کړي لرې کړي. بیا چې کوم معبود او کوم الہ دی خپل ځان دپاره مقرر کړی دی، ټاکلی دی، جوړ کړی دی، هغه باندې چې کله سیلاب راشي نو د دې سیلاب نه ځان نشي بچ کولی. بیا چې کوم معبود کوم الہ دی د ځان دپاره مقرر کړی دی، ټاکلی دی او جوړ کړی دی، هغه چې د یو ځای نه بل ځای ته وړي نو په خپلو خپو نشي تللی، دومره طاقت نه لري چې خپله لاړ شي. نو څه کوي؟ د کرین په ذریعې سره یې اوچتوي او بیا د کرین نه چې کله لاندې راخوشي شي، راګزار شي، ټوټې ټوټې شي، دومره طاقت نه لري چې خپل ځان ونیسي او کنټرول یې کړي. زه حیران دا یم چې د دې په دې خدایانو باندې چې دوی ورته خدایان وایي، دوی ورته معبودان وایي، دوی ورته الہ وایي، دوی دومره طاقت نه لري چې د ځان نه مصیبت لري کړي، د ځان نه اور لري کړي، د ځان نه اوبه لري کړي، ځان مضبوط کړي، ځان کنټرول کړي. حیران دا یم چې دا به د خپل بندگان د څه د عذاب نه بچ کی، د خپل بندگان به څه د سیلاب او د اور او د آفت او مشکل نه بچ کی. دا خلق دومره عقل نه لري. د دې د خلکو د عقل هغه حالت تاسو وګورئ، د دې هغه شعور او د دې هغه انسانیت تاسو وګورئ. او دا اور مړ کول، دغه اوبو نه ځان بچ کول او د بر نه ځان بچ کول، دا خو ډېرې غټې خبرې دي. د دې د الہ او د دې د معبود چې دوی په دې خپلو لاسونو جوړ کړی او دوی عبادت کوي، دا د خپل ځان نه مچ قدرې هم نشي شړلی. دا یو بت پرست په باره کې راځي و یو ځای ته په سفر باندې روانو، د الوان تازه بوت جوړ کو او ډېر په اوږد سفر باندې روانو، په دې لاره کې د دې بوت عبادت یې کولو لګیا او ډېر په شوق باندې عبادت کولو. نو دا سفر اوږد و، یو وخت داسې راغی چې دته ډېره سخته ولږه ولګېده او ډېر زیات وږی شو. نو د خپل الہ ته ډېرې زاري محنت یې وکړې چې د خوراک بندوبست راته وکړه. خو چې کله ورته پته ولګېده چې الہ نه خو څه ونه شو، نو ورته یې ویلې وایي ای خدایه زه ډېر زیات وږی یم، تا ما ته په دې لوږه کې څه ونه کړه، ته زما په کار رانغلې، نو ته به زما نور په کم ځای کې په کار شي. نو کم بت، کم خدای، کم معبود چې د په خپل لاس ته حلوا نه جوړ کړی و، هغې ته ونښوت او ټول یې وخوړو، خپل معبود خپل الہ یې په خپله وخوړلو. نو د دې خلقو عقل، د دې خلقو شعور دې حد ته رسېدلی دی. بیا بل طرف ته د دې تعصب چې وګورئ، د دې تنګ نظري چې وګورئ چې د یو برحق دین او د یو برحق کتاب سره دې کومه رویه کوي. نږدې ورځو کې تاسو وکتل دې د قرآن سره څه وکړه. د ابراهیم علیه السلام واقعه خو به تاسو ته یادوي چې ابراهیم علیه السلام په یو داسې کلي، په یو داسې وطن کې پیدا شوی او په داسې یو ښار کې سترګې غړولې وي چې هلته کې ټول بت پرستو، سره د خپل خاندانه، سره د خپل پلاره بادشاه چې کوم هغه هم بت پرست و، د بوتانو عبادت به یې کولو. ډېره اوږده واقعه ده، مختصرې تاسو ته د ویډیو متعلق وایم. یو ورځ داسې کار وشو چې ابراهیم علیه السلام او د قوم دا ټول لاړل یو ښار ته، یو میلې ته، یو د دې خپل یو تهوار و، د هغې مناولو دپاره لاړل. ابراهیم علیه السلام په خپل کلي کې پاتې شو. د دې چې کوم مرکز د بوتانو د عبادت چې کوم مرکز ولته وردننه شو، او ابراهیم علیه السلام یو مضبوط تبرګی راواغستو او څومره بوتان چې دی د باران دپاره، د خوراک دپاره، د رزق دپاره، د مرض دپاره، څومره چې دی خدایان او د بوتان جوړ کړي وو او د دې به عبادت کولو په مختلفو موقعو باندې. نو ابراهیم علیه السلام راولګېدو، د اول نه واخله تر اخره پورې ټول چې دی دا کرش کړه او ماتې کړه، راویې غورځول. یو چې کوم د دې غټ بوتو غالبا د بعل په نوم باندې، نو هغه پرېښودو. هغه چې پرېښودو نو دا تبرګی راواغستو، د هغه په دې ولي باندې داسې ور واچولو لکه یو زمیندار یا لرګو ګټ کولو والا چې چېرته ځي غره ته، نو هغه تبرګی دې ځي ته واچوي، نو هغې ورته په دې ځي واچول. نور چې څومره بوتانو ټول یې مات کړه، کرش یې کړه. نو چې کله دا خلق د میلې نه واپس راغله او د خپلې عبادت خانې ته رادننه شو، نو ډېر زیات حیران شو، غصې راواغسته چې زموږ دا بوتان او خدایان چا مات کړي دي. نو خلکو ته پته ولګېده چې د دې بوتانو مخالفت خو په دې کلي کې یو سړی کوي او هغه ابراهیم دی. د ټولو خلکو نظر د ابراهیم علیه السلام طرف ته لاړو. قرآن هم دغه حالات چې دی دا ذکر کړي دي او قرآن هم راغستي دي دغه حالات چې فجعلهم جذاذا الا كبيرا لعلهم يرجعون. ابراهیم علیه السلام دغه ټول ټوکړې ټوکړې کړل او دغه مشر بوت چې دی پرېښودو دې دپاره چې دا خلک راشي او دې ته زه یو د عبرت نه ډک پیغام ورکمه او دې زه راهوښیار کمه، راویښې کمه. فاقبلوا الیه یزفون. نو چې دا خلک راغله د ټولو توجه د خلکو ابراهیم علیه السلام طرف ته لاړه چې دا کار خو بل چا نه دی کړی، همده کړی دی. ابراهیم علیه السلام پسې لاړل. اوږده واقعه د مختصر کوم یې درته رایې وستو، راوینیول، ورته وایي چې دا کار تا کړی دی، دا دې ولې کړی دی؟ ابراهیم علیه السلام ورته وایي ما چېرته کړی دی؟ وایي نه دا تا کړی دی. وایي تا ما نه دی کړی. ابراهیم علیه السلام د دې خلکو
د هوښیارولو دپاره ورته وایي چې تاسو زما نه پوښتنه کوئ او زه م رانیولی یم خو چې دا کم مشر اله دی کم معبود دی د ده نه پوښتنه وکړئ تبرګی خو د ده په غاړه پروت دی. خلک ډېر حیران شو چې دا یې کومه خبره وکړه. د هغې نه پس وایي چې دا خو خبرې نشي کولی دا خو یو بت دی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې تاسو د داسې یو څیز عبادت کوئ چې هغه تاسو د هغه نه پوښتنه نشئ کولی، هغه د خپل ځان حفاظت نشي کولی، د خپلو ملګرو حفاظت نشي کولی او تاسو د ده عبادت کوئ.